نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای نه دی په تاسو کې پهلوان هغه کس چې هغه د غصې په وخت کې بل کس راواچوي، په هغه باندې د پاسه شي، د جګړې په وخت کې په هغه باندې زورور شي، بلکې پهلوان په تاسو کې هغه کس دی چې هغه د غصې په وخت کې خپله غصه هغه کنټرول کړي او په خپل ځان باندې قابو راولي. رسول الله مبارک دغې ته پهلوان ویلی دی. یو کتاب مې کوت، په هغې کې یو واقع ذکر شوي وه. واقع داسې وه چې یو نوجوان و، هغه یو پیر ته راغی، پیر کامل ته راغی. هغه ته وایي ما له ډېره زیاته غصه راځي، چې کله راله غصه راشي نو بیا په خود کې نه یم، ډېر خلک خفه کړم، ډېر زیات خلک. ما ته داسې طریقه کار راوښیي چې زه د خپل عادت نه واوړم. هغه پیر صاحب ورته یوه طریقه ورښوده، ډېره ښایسته او بهترینه طریقه یې ورښودله. هغه ورته یو ځنګل وښوده، ویل ته ځه په دې ځنګل کې ورته یوه ونه وښودله چې ته ځه په دغه ونه کې هر سحر غشې وله ورکړل، یوه لینده وله ورکړله چې ته ځه په دې لینده باندې په دې ونه باندې پایر کوه، ګزار پې کوه، او هر سحر یو غشی په دې ونه کې ټومبه بیا واپس راځه. کوم کار چې ورته یې پیر ښودلی او دا یې وکړو، خو واپس چې کله راغی څه ورځې بعد راغی، پیر ته وایي پیر صاحب تاسو خو طریقه راښودلې وه، خو په ما کې څه بدلون رانغی، زما خو څه خو هغه شانتې ده چې څوک مې مخکې راځي په زما نه خفه ځي. هغه پیر صاحب ترې مخکې شو، واپس ځنګل ته یې بوتو. چې کله یې ځنګل ته بوتو، په هغه ځګین کې وس ورته دا مولانا صاحب ورته وایي لاړ شه، اوس ترې ونې نه دا کم غشې دي چې ورټکوال دي او د لرې نه دي وروشتلي، دا ترې واپس راوباسه، په زور یې ترې راوباسه. نوجوان کوشش کوي دا غشې راوباسي د دې ونې نه. چې کله ټول غشې راویستل، هغه پیر صاحب ورته اوس مخاطب شو، هغه ورته وایي په دې ونې ته نظر پې واچوه، په دې ونه باندې چې په دې کې تا ته څه په نظر راځي. نوجوان ورته وایي چاپونه راته په نظر باندې راځي، نور هېڅ هم په نظر باندې نه راځي، چې کومه غشې ما وشتلې وه پې دا ونه هغه چاپونه راته په نظر راځي. پیر صاحب ورته وایي دغه شانتې د مسلمان او د انسان زړه دی، د انسان زړه ودر دی، هغه ته ډېر زیات تکلیف ورسي، بیا ته لاړ شي د هغه نه معافي مو غواړي، خو هغه په هغه زړه کې چې کم داغ دی، کم تور ټاک دی، هغه تا ته یي. د دې ډېر زیات فواید راغلي د صلحي او بل ته د معافۍ کولو، په خپله غصه باندې د کنټرول. یو پیر د حضرت حسن یو ورور دی میرنی، د حنفیې زوی دی، د مور نوم یې حنفیه ده. د دې په مابین کې ناله ګیراله، دواړو د یو بل سره په څه خبره وران شول. نو چې کله وران شول، د حنفیې د زوی حسن ته خط لیږي، وایي حسنه زما وروره، وایي تا ته پته ده که نه زمونږ نیکه وایي څه فرمایلی دي؟ رسول الله مبارک ته اشاره ده. وایي زمونږ نیکه فرمایي چې چا د بل مسلمان سره نالګي شو، د بل مسلمان سره شر شولو او د یو بل مسلمان سره ورانه راغلل او دا کم مسلمان پې ور مخکې شو، چا سبقت وکړو نو د هغه درجه ګورې اوچته رپي، هغه نمبر یوړو، چې څوک ور مخکې شو معافۍ دپاره هغه نمبر ویوړو. د حضرت حسن خپې په خپې روان دی، سې نه دي پخپو کلي، منډې وهي لاړ. د حنفي د زوی نه معافي غواړي، وایي ما ته معافي وکړه، ما معاف کړه. پیر یو کس راغی، رسول الله مبارک په جومات کې ناست دی، چې ناست دی صحابو سره په مابین کې ناست دی. صحابو ته وایي دا مخامخ کس درته ښکاري، وایي دا جنتي دی، دا بس جنت ته به دا کس دی. رسول الله مبارک ویل. صحابه حیران شول چې یو عام کس راغی د بهر نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا جنتي دی. دا څنګه جنتي دی؟ یو صحابي دی، هغه پسې روان شو، لاړ ورسره 3 ورځې ورسره میلمه شو. چې کله د هغه سره میلمه شو، صحابي ترې راواپس شو، 3 ورځې تېرې کړې، خو څه خاص عمل یې په دې بنده کې ونه لیدو. چې کله دې راواپس کېدو، صفا خبره یې ورته وکړه، وایي رسول الله مبارک ستا باره کې فرمایي چې دا پلانی کس جنتي دی، خو زه رالم ما وایي چې ته کومه داسې عمل کوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا جنتي دی. کس ورته وایي زه هېڅ عمل نه کوم، ستاسو شان روجې نیسم، مونځ کوم 15 وخته، دغه عام اعمال دي زما، خو چې زه کله وده کېږم یو خاص عمل را پکې شته دی. ګورې چې عمال ته نه کړېږم، چې چاله الله څومره ورکړي زه وایم چې اور الله ورکړي دي مال به م الله راکړي. او یو بل عمل را پکې دی چې زه کله وده کېږم د ماخوستن نه، او چې کله د خوب
پروګرام جوړ کم پر زړه کې دا راولم چا سره مې چې نالګې وي چا سره مې چې ورانه هغه ټول معاف کم د الله د رضا لپاره هغوی ته معافي وکړم او صرف د الله د رضا لپاره یې معاف کړم او دا ویډیو چې څومره خلک هم ګوري مخکې ورسره شیر کوئ هغه ډېر زیات ویوز په دې باندې راځي او شیرینګ چې دی هغه ډېر زیات کم دی یو کس سره په فرینډ لیست کې ډېر زیات فرینډز وي چې کله دا شیر کړي نو هغوی ته لاړه شي دا ویډیو هغوی وګوري دا ستاسو په کاته کې دا ثواب په پري سره ولیکلی شو وما علینا الا البلاغ